بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون الذين مخفي مؤمنانو ته تعلیم ورکړی شو چې آپس کې اختلاف مکوئ یو جماعت شي او د دعوت او تبلیغ کار کوي او ځان د هغه ورځې د عذاب نه بچ کړي چې په هغه ورځ باندې بعضې مخونه به تور شي او بیا واقعا د جنگ احد چې دا الله رب العزت ذکر کړه ضمناً د جنگ بدر ذکر الله وکړو او دا غي مقصد الله دا بیان کو ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين چې الله دشمن کمزورې کی او تاسو ته غلبه درکړي لیکن دې کې ستاسو امتحان دی ورنه الله سره د اسمان او د ځمکو ټول اختیارات دي نو نننی رکو کې چونکه مخکې دوستۍ منع کړی شوی وه چې د هغه خلکو دوستي مه کوئ چې هغه د الله د دین دشمنان دي نو د یهودو یو خوی و چې هغوی به د ربا کار کوو چې هغې ته خلک سود وایي نو مؤمنان د دې ربا نه منع کړی شول چې دا کار تاسو مه کوئ او هغه کار کوئ چې په هغې سره الله ستاسو نه رضا شي مغفرت وشي او جنت نصیب شي او بیا تسلی د مؤمنانو ته په جنگ احد کې تاسو ته تکلیف او زخم ورسید نو جنگ بدر کې تاسو دشمنانو ته تکلیف او زخم رسیدلی و او مقصد په دې کې امتحان دی چې الله تاسو کې صابرین او مجاهدین چې د هغه ظاهر کې او منافقین هم ظاهر کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تأکلوا الربا مخرئ مال ربا اضعافا دو چندا مضاعفتا نور زیاتی اضعافا سود پر ربا باندې چې کله خلق مال ورکړي د پاره د دې چې کله به واپس آلی نو زیات پیالي لیکن پر ربا کې یو قانون د هغوی دام دی یو سړی लाख روپۍ ورکړي او یو میاشت نیټي نو دی به ورته وایي چې مال به 1,00,000 واپس راکړي لیکن که د میاشتې نه دې واړولې نو بیا به په دې باندې مزید اضافه کېږي نو مضاعفتن کې هغې ته اشاره ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو مخرئ ربا دو چندا او نور سیوا کړی شوی واتقوا الله ځان بچ کړئ د الله د مخالفت نه لعلکم د پاره د دې تفلحون چې کامیاب شئ تاسو او واتقوا النار التي او ځان بچ کړئ د اور نه د هغې اور نه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د نه منونکو چې څوک د الله خبره نه مني د هغوی دپاره الله دغه اور تیار کړی دی واطیعوا الله او اطاعت کوئ تابعداري کوئ د الله والرسول او د رسول د الله لعلکم د پاره د دې ترحمون چې رحم وکړی شي په تاسو باندې نن هر سړی وایي الله غفور رحیم دی الله وایي رحم به در باندې کوم خو شرط دا دی چې زما حکم ومنې او زما د پیغمبر طریقه وسارعوا او جلد کوي الى مغفرة بخنتا من ربكم د طرف در خپلنا
یعنی هغه کارونه چې باغې سره الله بخنه کوي مغفرت کوي نو هغه کارونو کې تعدی کوي هغه کې سستی مکوي او په هغه کارونو کې تعدی کوي جلدی کوي چې هغه سره تاسو ته جنت ملاويږي او جنتین او تعدی کوي جلدی کوي هغه باغونو ته عرضها چې پلان والد هغه السماوات والارض واسمانون او زمکدا دا تا ته چې اسمانونو او زمکه ښکاری نو داسې جنتونه الله تیار کړی د مؤمنانو لپاره یعنی دومره پلانواله به وګدواله هو کې دې چې د دین بیا زیاتی دغه چې د هر شی وګدواله د پلانواله نه زیاتی او عدت تیار کړی شوی دی دا جنتونه للمتقین د پاره د متقینانو یعنی د پاره د خلکو چې هغه د الله حکم مني او ځان د نافرمانی نه بچ گئی او د دې صفات د متقین سری الذين دا کسان دي ينفقون چې خرج کوي مال خپل فسراء بخشالی کی وضراء او بضرر او تکلیف کی خوشحالی په د باندې او غمې په هر حال کې د الله په لار کې مال خرچه کوي اول کاظمین او تیرون کې دی الغیظ د غصه کاظمین اصل کې کاف ضامیم د دې معنی دادا لکه یو دو کوي په د دوانو کو په میز کې یو چینل او یو پایپ لګولې چې کله یو کوئی کې وبډګي شي زیات شي نه بل ته تلاړ شي په پیپ سره د کاظمین مراد هم دغه ده یعنی غصه چې کله تعالی درشي ناغه حق هغه وخت بګوري چې دا د غصه وخت دی او کنه ده کله غصه وخت غصه بکې او کنه لکه څنګه چې د یو کوئی وبډګي شي هغه بل ته لاړ شي نو دغه شانتي دغه غصه چې دا بل طرف ته جمع کې د غصه زې چې بیا راغی نو التبه غصه کې لکه قران کې الله خپل پیغمبر ته وایي یا ایها النبی جاهد المنافقین والکفار واغلظ علیهم اے پیغمبر جهاد کا د کافر سره او د منافقین سره واغلظ علیهم او غصه خیات دیتا د غصه زې بیا خپل غصه خیا او نن مؤمن چې دا په مؤمن غصه خای دغه غصه په بل ځای کې نه د دې اله په خپل جماعت کې او په خپل مؤمنانو مرګوي نو دا د کاظمین معنی دا چې جماعت کې به غصه نه کې په مؤمنانو باندې چې کله د غصه ځای راغی نو الته به غصه کې والکاظمین او تیرون کې دی الغیظ د غصه والعافین او معافی کون کې دی یعنی الناس د خلقنا هغه څوک تکلیف ورته ورکی ضرر ورته ورکی الله تعالی رضا د پاره معاف کوي والله پاک يحب المحسنين من کید احسان کون کو سرا بخل کو احسان کوا والذین او دا هغه کسان دي اذا فعلوا کلچ وکدي فاحشه قاربنا او ظلموا یا ظلموا کی انفسهم بزانون اخبروا ذکر الله یاد الله نه مراد څه ده یعنی د الله کتاب توجه کی او د الله قانون د الله هدایات یاد کی چیرې دا کار خو زمانہ غلط شو دا خو د قران خلاف دی نو فورا فاستغفروا نو بخنه واړي لذنوبهم د پارا د ګناونو خپلو ومن یغفر الذنوب او سوق دې چې معاف کی ګناونه الا الله سوا د الله نه نو الله ته رجوع کی بیا دی ولم یسروا او نقل کیږي علامه باغ گناہ فعلوا جدی کړي وهم يعلمون پداس حال کې چې دی پوي چې کله دوی د علم شي چې دا کار د ګناه نه باغ کلکیږي نه بیا لکه نن سبا مسلمان خبر ورته پته دا ګناه دی او بیا به کوي نو دا څنګه مؤمن دی په هر سره په خطا سره ګناه کې دی چې الله نه فرمایي لیکن چې پته ولګي او بیا ګناه کوي نو بیا دا مؤمن نه دی ایمان ددن بیا وتل دی اولائک دا کسان یعنی دا مؤمنان جزاؤهم بدل دی مغفرتن بخندا من ربهم دا طرفا درب دبینا وجناتن او باغن دی تجری چی بئیگی با من تحتها الانهار لاندی دی جنتن نولی خالدینا ہمیشہ بئی فیہا بدی جنتنو کی
ونعما او سخیست دے اجر العاملین بدل دا عمل کوونکو. او د نن مسلمان دې عمل نه کوي، تیارې نه کوي، وای بس جنت ته وځم، ماسي به جنت ته ځي. د جنت لپاره عمل کوي، عمل کول غواړي، ځان ستړی کول غواړي. ونعما او سخا اجر العاملین بدل دا د عمل کوونکو. قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبلکم مخکې ستاسو نه سنن طریقې، د الله د عذاب طریقې تیرې شوي دي، هغه وګورئ. فسیرو نو ګرځئ فی الارض پس مکه کې، فانظرو نو ګورئ کیف کان څرنګه شو عاقبت المکذبین آخر انجام د تکذیب کوونکو. چې کوم خلکو د الله کتاب د الله د کتاب آیاتونه دروغجن کړي، هغه انجام بیا څه شو؟ دا غي انتظار مکو چې د عذاب پتا راشي. مخکینی خلکو حالات وګوره. هذا دا بیان للناس، هذا دا قرآن بیان وضاحت للناس د پاره د خلکو، یعنی بل طرف ته راتلو ضرورت نشته ده. که وضاحت ګوره نو دې کتاب کې وګوره. وهدن او لار خودن کې دې دا کتاب، او موعظه او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارو. ولا تهنوا او سستی مکوئ، ولا تحزنوا او مغمجن کېږئ. چې لږ تکلیف راشي او بیا سر نیولې غم کوئ، غمجن کېږئ مه او سستی په ځان مه راولئ. وانتم الاعلون او تاسو به اوچت یئ، تاسو به کامیاب یئ، تاسو به غالب یئ. ان کنتم مؤمنین شرط دا دی چې یئ تاسو مؤمنان. یمسسکم کرسیدلې دی تاسو ته قرحون څه تکلیف څه زخم، یعنی که تاسو ته په جنگ احد کې زخم ورسېدو، یمسسکم که ورسېدو تاسو ته قرحون زخم، فقد مس القوم یقینا رسېدلې دی هغه قوم کافرانو ته قرحون زخم مثله پشان ده. په جنگ بدر کې دا ویم خلک چې د مردار شي تاسو نو قتل او تکلیف ورته رسیدل او مال غنیمت ته تاسو اغسته هو. نو که جنگ احد کې تاسو کسان شهیدان شول او تاسو ته تکلیف ورسېدل سو د فکر خبره ده، هغه لاړ مردار شول زی جهنم ده او تاسو ته الله اجر درکې زی او جنت ده، نو تاسو ولې خپه کېږئ. وتلک الایام او دا ورځې دي نداولها چې اړو راړو موږ دا ورځې بین الناس په منځ د خلکو کې، نو کله خوشحالي او کله غمي. خدا ګوره چې ژوند دې سم تیریږي د الله د حکم مطابق او د الله په نافرمانی کې، فکر د دې بکار دی. او د جنگ مقصد او بدی کې تکلیف راتلل داغي علت ذکر کړي. وليعلم کلام د پاره د علت ته، وليعلم الله او د پاره د دې چې ظاهر کی الله الذين وکسان امنو چې ایمان راوړل دي. دا نه چې پتش پخله مؤمن او چې تکلیف راشي نو بیا پشا باندې زور کوي. د دې د پاره الله دا تکالیف راولي، میدان قتال ته دی کوزي، میدان تبلیغ ته دی کوزي، د انفاق فی سبیل الله مطالبه ده نه کوي چې تا واز مای الله چې ترشتنه قدر وجنه. وليعلم الله الذين امنوا او د پاره د دې چې الله ظاهر کې هغه سان چې ایمان راوړل دي. ويتخذ او واخلي منكم ساسنا شهداء شهیدان، یا معنا شهیدان چې کله د الله بلاره کې شهیدان شي، یا شهدا جمع د شهید دا معنا حق پرست چې حق منی په حق باندې کلک بلاړي، حق بیانې د حق د پاره تکالیف برداشت کوي او د حق د پاره خپل سر ور کوي. ويتخذ او ونسی منکم ساسنا شهداء حق پرست. والله والله پاک لا يحب الظالمين من نقید ظالمان سرا. وليمحص الله الذين او د پاره د دې چې الله پاک کې خالص کې هغه کسان امنو چې ایمان راوړل. محیص اصل کې ویل کېږي یو شی د ګندګۍ نه او دارنګ د خیری نه پاکول صفا کول. نو په دې سره الله د امتحانات چراولي، نو د نفاق او ګندګۍ د مؤمنانو نه لري کوي. وليمحص او د پاره د دې چې پاک کې خالص کی الله والله پاک الذين کسان امنو چې ایمان راوړل دي، ويمحق الكافرين
او د پاره د دې چې نابود کې مټاو کې ختم کې کافران. دو مقصد دی چې مؤمنان خاص کی خالص کی صفائی کی او کافران په دې سره په دې قتال فی سبیل الله سره د کافرانو مونږ الله وباسي. ام حسبتم گمان کړه دې تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشئ تاسو جنت ته ولما يعلم الله ولما او تروسا يعلم الله تروسا ندی ظاهر کړي الله پاک الذين هاغ کسان جاهدوا چې جهاد کوونکي دي منکم تاسو نه ويعلم الصابرين او لا ندی ظاهر کړي الله پاک هغه خلق چې کلک دي پتاسو کې صابران دي پتاسو کې یعنی هغه خلق الله لا ظاهر کړي دي چې د میدان ته د کوس کې نو بیا په پته لګي کنه دا خو صرف تا ورېدلې د خبره الله دا ډېره خبره ده ډېره خپل مسله ده او چې کله تکلیف راشي بیا به پته ولګي الله وایي نو تر اوسه خو الله وایي هغه تکلیف پتا راغله نه ده ازمایش راغله نه ده او آسه ته چې زما جنت تلاړ شمه ام حسبتم میں ګمان کړه دې تاسو ان دې خبره تدخل الجنه چې نن بوزي تاسو جنت ته ولما يعلم الله او تروسا ندی ظاهر کړي الله پاک الذين كسان جاهدوا چې جهاد کوونکي دي منکم تاسو نه مال او جان لګي د الله په لار کې ويعلم الصابرين او تروسا ندی ظاهر کړي الله صبرناک ولقد كنتم او یقینا وایتاسو تمنون الموت چې ارمان کو تاسو د مرګ یعنی د شهادت د الله نه به دعاګانې کوي اللهم رزقنا شهادتا فی سبیلک من قبل مخکیان د دینا تلقوه چې مخامخ شوي تاسو د دې مرګ سره فقد رأیتموه یقینا ولدو تاسو دا مرګ چې کله ورته مخامخ شوي نو بیا سترګې ټیغې راوستلې وي چې دا څه وشول دا ذکر د منافقینو دی او چې کم مؤمنانو ناغو خو به فزت برب کعبه دا رب کعبه دې زمون قسم چې مون کامیاب شو او شکر واسو د الله په دې وخت باندې دي منافقینو کم ناغه هغه باندې بیا ساړو بیراله ولقد كنتم او یقینا وایتاسو تمنون الموت چې ارمان کو تاسو د مرګ یعنی د شهادت من قبل ان مخکد دینا تلقوه چې مخامخ شوي تاسو د دې مر سره او ضمیر راجع الموت ده وقد رأيتموه یقینا ولدو تاسو د مرګ هو ضمیر دلته راجع مرد ده وانتم تنظرون پداسي حال کې چې تاسو کتون کې وای سبحانك اللهم